والصلاة والسلام على رسوله البشير النذير وعلى آله وأصحابه ما دامت الكواكب تسير، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبah الجعفي اليماني البخاري نور الله مرقده. باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقوله يوزن. قال الله في شان حبيبه تكريما وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زمانيو قدرمنو حاضرین دی مبارک محفل بالخصوص مناظر ملت فخر اهل سنت وکیل احناف عالم نوجوان فصیح اللسان بلوث خادم دلیل او جرأتمند محتمم جامعة وصدر مدرس جامعة هذا سيد أياز الإشافة زيد مجده ودامت بركاته. أودارنگی مولانا سيد عنبر شاہ سے زيد مجده ودامت بركاته. نور علماء جکم جدا زیدنا تشریفون راولی خاص کر مولانا عنایت اللہ شاہ سے دسوائے اور بمجلس کے چی څومره علماء و مشایخ کی وظیفے کے نمو کنا نمونه راته معلوم دیو کنا د دین علاوه د دې دوره حدیث نه د سند الفراغ اغوستون کی وزرای کرام د دې سره راغلي د دې ورونه پلاران خاندانان اقارب اعزاء احباب دوستان یاران د ټولو ته د زمانه طرفه دا عظیمه خوشحالي او عظیم محفل ډېر ډېر مبارک دی. دارنګې مستشرف فرماشو سید اشفاق علی شاہ سے مبارک محترم دا باچا سے محترم مشر قابل قدر ہو پیر طریقت رہبر شریعت هغه او د دې جامعې چې څومره خدام دي او محبین دي او معتقدین دي د ټولو ته د زمانه طرفه دا د خوشحالۍ محفل ډېر ډېر مبارک شي. دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده لکه څنګه چې زمانه مخکې یو صاحب عرض وکړ ناظم صاحب په مې باندې چې د علم سفر یو ډېر سخت سفر په دې کې مسافرۍ شوګیري مطالعې تکرارونه د ځمکو شپې ګرمي یخني برداشت کول مختلف علوم فنون لوستل او د دې ټول سفر نه وتل او دې مرحلې ته رارسېدل او سند الفراغ اغوستل د خدای تعالی یو عظیم نعمت دی او ډېره یو عظیمه خوشحالي. الله رب العزت فرمایي: يرفع الله الذين
الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله طول مؤمنان اوچتوي بتاسو، خاص کر هغه کسان چې حبیر علم ورکړی شوی دی، دوی الله په ډېرو درجاتو باندې اوچتوي. ابن عباس رضی الله عنهما چې دا آیات درساو، د شاګردانو ته ویل چې انعموا هذه الآیه، دا یو لوی غنیمت وګڼئ دا آیات. فإني سمعت نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم يقول فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ندا يبين لي مقام دي لكن حديث ما أقول متفق عليه حديث دي جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائے د چا سے چې الله پاک د خیر اراده وکړي دغه په دین کې پوهه او خصلتان لا يكونان في منافق حسن صدق وفقه في الدين دا دوه خصلتونه سپینې کړل، دا دوه خصلتونه په منافق کې دي چې وکړي چې ښه اخلاق او دین کې پوهه. زما عزتمندو دا ډېر د خوشحالۍ مقام دی. بیا په ټول علومو کې اشرف د علومنا افضل اکرم د علومنا علم الوحي. د دې علم الوحي مرسل او مرسل الهي او رسول دا ټول ډېر اوچت. د دې منزل او مرسل خالق کائنات رب العالمین چې دا هغه کلام د هر قسم شک او شبهې نه منزه او مبرأ. منزل الیه محبوب د رب العالمین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او په منځ کې واسطه جبريل امین دی چې مطاع ثم امین دی. نو مرسل صادق، مرسل الیهم صادق او رسول صادق، منزل صادق، منزل الیهم صادق او په منځ کې نازلونکي واسطه صادق. په دې کې هیڅ شک شبهه نشته چې اشرف د علوم د علم الوحي. دغه وجه ده چې علم الحديث په علم التفسیر مقدم دی، ځکه په علم التفسیر کې اگر چې روایات وکړي خو ورسره د مفسرین خپل اقوال وکړي، د عامو انسانانو قول پکې دخل دی او په دې کې دخل نشته. نو دا ډېر اشرف علم دی. بیا علم الوحي دوه قسمه دی، علماء کرام ناس دي، وحي جديد ووحي خفي. وحي جديد قرآن مجيد ده وحي خفي أحاديث مباركة. الله رب العزة فرمای وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نبي السلام نخبر خواهش ومرزين خبرنا إن هو حسب ده نبي إثبات وننس دلائل إن هو نجد نطق أو ذا كلام ده نبي السلام إلا وحي يوحى. وحي ده علم الوحي موجود علم السنة فقد أطاع الله. ده أشرف العلوم. ده تاسو ډېر خوش قسمت یاستئ چې په دې ټول کار کې تاسو باچا صاحب محترم د خولې نه او د هغه د سینې نه او د دې جامعې د نورو مشایخو د خولو مبارکو د سینو نه د آقای کریم صلی الله علیه وسلم دا مبارک علم حاصل کړو او د دې فیض او د دې نور نستاسو سینې لبریز شي. نبي ټول دوام کې ستاسو مبارک شي. زمانونو په علم حدیث کې د صحابه کرامو د زمانې نه لیکلو سلسله شروع شوې ده. هغه تحقیق په ابتدا کې تیر شوی دی. دلته اوس نو د امام بخاري نه مخکې ډېر کتابونه لیکل شوي
مصنف ابن ابي شيبه ومصنف عبد الرزاق، مسند ابو داود الطيالسي او دارنګه نور کتابونه لیکل شي. رسوم دي لیکل شي. خو امام بخاری دا الله رب العزت په دې پام کې یو عظیم شان ورکړی شوی دی، او د دې د وجې نه د امیر المؤمنین په حدیث رقم منځ او د دې کتابونه خو ډېر دي، تاریخ کبیر دی، الادب المفرد دی، جزء قراءة خلق الامام دی، خلق افعال العباد دی، شرک د تاریخ کبیر دی. لیکن الجامع الصحیح کوم چې زموږ مخې ته دی، دې له الله عالمي شهرت ورکړی په شرق او په غرب او په شمال او په جنوب. ځکه د دې په ختم باندې علما اکتفا کوي او دا رواج جاري دی د بخاري. په دې کې د جملې معترضې په شکل یو خبره ذکر کومه چې امام بخاری ته چې دا کوم فضیلت حاصل دی، نو دا فضیلت جزئی دی علی الاطلاق. فضیلت چې کوم حاصل دی د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین نفسه دا امام ابو حنیفه رحمه الله علیه دا اصحاب حاصل. یو څو مثالونه درکړم شو. د امام بخاری 1080 استادان او دا ټول د امام سے یا بذات یا په واسطه شاګردان. دا څومره نشاله 256 راویان په بخاری کې کوم چې کوفیین راویان لري او د امام بخاری په صحیح کې د ټول نو چت راویان کوفیان دا ټول د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مقلدین دي او دا ټول امام سے بواسطه شاګردان د امام بخاری سره. مثال په تور باندې دا ودی د حضور رسول الله برکات بارواله علقمه بن قیس، مسروق حمدانی، اسود بن یزید، عبیده بن عمرو، سوید بن غفله، زید بن حبیش، ابو مریم، ربيع بن خيصم، شقيق بن سلمان، عمرو بن ميمون، اسرائيل بن يونس رحمة الله تعالى عليهم اجمعين. 256 راویان د امام بخاری بلندپایه استادان د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه د شاګردان د ریاست علمي چاته حاصل دی؟ امام ابو حنیفه رحمة الله علیه. امام بخاری یو څو روایت دوی ثلاثیات دي، په دې دوی ثلاثیاتو کې 19 ثلاثیات دا د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د شاګردانو واسطه امام بخاری ته رسېږي. سبحان الله. صرف 3 ثلاثیات په دې کې یو د مالکی راوي دي او 2 د شافعي راوي، باقي 19 روایات په دوی ثلاثیاتو کې دا د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د شاګردانو واسطه امام بخاری ته رسېږي. د امام بخاری امیر المؤمنین په حدیث کې او امام اعظم رحمة الله علیه امیر المؤمنین په علوم كلها ظاهری و باطنی، فقه او حدیث کې اجتهاد او قانون دي، لغت او عربیت دي، ظاهر او باطن دي، تصوف او کلام دي، او د ټول کې امیر المؤمنین علی الاطلاق څوک دی؟ امام ابو حنیفه. زمانو نور دوغو د بخاری نسخه د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ شاګردان واسطه محفوظ شوی دی. دا موسوعه او کومه د خبرې واحد دی. نور تاسو ته معلومه چې پیربری څوک دی، ابراهیم څوک دی. د امام بخاری دا د بخاری نسخه چې دی وخت را رسیدلی ده، نه دا د احناف، نه دا د جاران چې وینا مشرکان دي او تقلید شرک دی. نعوذ بالله تعالی. کچری د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مقلدین نه بخاری واسطه د خبر واحد واسطه وي او مقبول. زما عايز اقول انه یو ځل بیا تاسو ته وایم
تاسو ډېر خوش قسمت یاستئ الله قسمتونه کړه کورونه ته ولاړ شئ دا شپږ کسان چې کومه دورې پوره وکړه لومړی دې ته یاد تاسو به کورونو ته لاړ شئ چا ودونه دي کې هم ودونه خپلوان به خوشحال هیڅ مخلوق کوي د باچا صاحب د سینې نه او د عمر شاه ملي صاحب د سینې نه چې تاسو کوم بیل حاصل کړی دا به خور کې د دې لپاره به صدقه جاریه وګرځي په کور کې به میندې او خویندې او وروڼه او خپلوان او ټول دوستان خوشحال د باچا صاحب او د جامعې د اکابرو لپاره هم دا یو عظیم خوشحال ځکه کوم باغوان چې بوټی وکري او هغه بوټی ځي ته ورسي او میوه وکړي د باغوان ډېر خوشحال او کله چې زمیندار یو فصل وکړي یو باغ وکړي او هغه ځي ته ونه رسي ګړی محبت بیا ګډ پرې راشي خراب شي نه هغه ډېر خبره خو بل طرف ته د دې دا خوشحالي د خفګان سبب ګرځي براب دوست اگر اندک اندک نیست تاسو چې رخصت شئ د باچا صاحب خپلې مرتبې ته ننوځي ویاړي وسات دغسې عمر شاه زموږ شیخ صاحب شیخ عبدالعلیم صاحب ډېر علما ډېر شوي دي خو یو ډېر بې مثله علم بل پکې دا صفت کوم چې د کار په شروع په انتها کې د مبارک صاحب خلکو دعا به کوي او زه سره ملګری وم ما ته ویل چې مبارک صاحب ډېر قدر مو وکړ ډېر عظیم تحقیق وکړ ډېر عزت یې وکړ ما ته ویل چې فلاني مانسوی وایي زما دې په ذات راته پام قسم چې داسې سترګې مې په خوږې شو لکه حسن بصري و اویس قرني او امام اعظم رضي الله عنه دا د هغه غټه خوشقسمتي وه چې مبارک صاحب به امر کاوه چې زما مریدان ته دوره حدیث کوي د شیخ عبدالعزیز خان او دا کوم سند چې تاسو ته میلاپ شو دغه پکې واسطه زما ورونو نو تاسو به خوشحاله یاستئ خو بل طرف ته لکه ځمکې نه چې فصل کړ شي ځمکه خالي شي زمیندار خو خوشحاله یې خپېړه کوي د دانونه خو ځمکه اوداس شي ځمکه خړه پاتې شي اگر چې لږ وخت پس کې بیا نو بهار راشي بیا به شي چې راځي شي خو دا لږ وخت شیخ عبدالعزیز صاحب وایي چې کله دا دوره وشي طالبان ګورو ته راشي زه به خپله مکتبه کې ژاړم د هغه پورې زما زړه ته سکون نه راځي چې کار به بیا ترسره شي د دې لپاره ګوره هم فراق دی او هم خوشحالي ده وایي د فراق باچا صاحب د فراق د درد خوږو ته د وصال خواږه کوي د فراق د درد خوږو ته د وصال خواږه کوي دا به یو څو خبرې وکړي تاسو به په بادار اوسېږئ انشاءالله د خپلو استادانو سره بیا د ده دا یو شفقت و چې دا دومره اکابر د مجلس سره راوښتي بیا دی خپله جید او بې مثله علیم دی په ټول سوه سرحد کې او خیبر پښتونخوا کې مشهور دی د خپل خط مقاصره نه ده ټول به یې کوي په خپله او نه به د پېښور کې د علماو د مشایخو کمې شته او نه به د جامعاتو شته خو دا د دې یو شفقت او یو محبت و زما سره چې زه حقیقي د اختتامي کلماتو نه راوپوښتم سره د دې نه چې زه هزارها کله دې اقرار کوم په خپل قصور په دې اعتراف کوم او په خپله بېعلمۍ او په خپل جهالت او په خپله کمزورۍ الله دې دې هغه اجر ورکړي چې په دې مجلس دعا کې زه هم شامل کړم عزتمند اوس به راشو حدیث ته خبره ډېره ده امام بخاري صاحب دا اخري حدیث د اول سره راوړه د بیان او د دې حدیث راوړلو د دوه غرضه اول کې تاسو ته چې انما الاعمال بالنیات انما الاعمال تصاب بالنیات چې نیت د خالص نه نو ټول کار تیر کا خو په پیدا نه راځي تعلیم ته راوړل د صحت کې چې نیت خالص ته خدای رضا او